بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه 29 نمبر درس دی، یو کم دیرشم او الدرس السادس. سبق نمبر یو کم دیرشم دی او درس نمبر شپږم دی. الدرس السادس شپږم درس املا. نو د املا تعریف مونږ د مخکې درس کې کړو په 28 نمبر درس کې، چې املا څه ته وایي؟ په روانه باندې عربي ویل او د عربي عبارت ویل او لیکل، دغه ته املا وایي. عبارت په روانه لیکل او ویلو ته دې ته املا وایي. مفرد چې دی، مفرد دا مفردات دا د مفرد جمع ده. مفرد یو ته وایي، واحد ته وایي. واحد یو لفظ ته مفرد وایي، یو لفظ ته مفرد وایي. او دا لفظونه چې دوه شي، درې شي، څلور شي، نو هغې ته بیا مفردات وایي. د مفرد جمع مفردات دي. مفردات دي، ټیک شو دي؟ د مفرد جمع مفردات دي. نو موږ دا ځان له یو لفظ راکړی دی. ځان له یو لفظ ته مفرد وایي. د هذا ځان له یو لفظ دی، دا ذاک ځان له یو لفظ دی، دا ذالک ځان له یو لفظ دی. نو دا یو لفظ ته مونږ د عربی کې ورته مفرد وایي. دا یو لفظ دا مفرد دی. اوس دا درې چې یو ځای شي نو دې ته بیا مونږ مفردات وایو. ځان له درې لفظونه یا ځان له ډېر الفاظو ته مفردات وایي، چې پوره جمله نه وي. یعنی چې هذا کتاب وقلم، دا نه، داسې نه چې هذا دا ځان له یو لفظ و، کتاب دا ځان له یو لفظ دی، او قلم دا ځان له یو لفظ دی. نو هر لفظ ته مفرد وایي، او د مفرد جمع مفردات دی. نو موږ له اوس دا مفردات راکړي، دا ځان له یو لفظ یې راکړی. اوس دې درس کې موږ له مفردات راکړي، بیا به وایي دا مفردات تاسو په جملو کې استعمالوئ، دې نه به بیا جملې جوړوئ. نو موږ له راکړي دلته ما لیکلي مفردات او معنا ورسره کتاب کې نشته، دلته ورسره ما لیکلي دا سور رنګ کې چې کوم لیکل مې کړي دي په سور مالکر، دغه معنی دي. نو هذا دا د مذکر اسم اشاره ده او د نږدې لپاره راځي. دا قلم مذکر دی، نو زه یم هذا دا. نو دا مذکر د پاره نږدې، چې نږدې وي نو هغه لپاره به هذا استعمالي. چې لږ درنه لرې وي، لکه اوس دا ما سره نږدې دی، نو زه لپاره هذا استعمالوم. چې لږ رانه لرې شو نو دې لپاره به زه اوس استعمالوم ذاک. نو ذاک هغه، هذا دا، ذاک هغه. نو هغه ذاک هغه د مذکر لپاره لږ شان لري، چې لږ شان درنه لرې وي نو هغه لپاره به بیا او مذکر وي نو ذاک به استعمالي. او چې ډېر درنه لرې وي، خو فاصله کې وي درنه، نو هغه لپاره به ذالک استعمالي. خو چې مذکر وي، هغه لرې دی، نو هغه لپاره ووایه ذالک هغه. نو مذکر لپاره ډېر لري، چې ښه فاصله کې درنه، ډېر فاصله کې درنه وي. نو چې لږ فاصله چې خوا کې دي وي هغه لپاره هذا، چې لږ فاصله کې وي هغه لپاره ذاک، چې ډېره فاصله کې وي هغه لپاره ذالک. اوس دغه شان هذه چې مؤنث ته مؤنث نو هغې لپاره به مونږ او نږدې وي در سره، نو مونږ وایو هذه. یاد دی هذه سبورتن، هذه دې بوټ ته سبوره وایي، نو زه یم هذه دا. نو دا مؤنث لپاره نږدې، د مذکر لپاره هذا، د مؤنث لپاره هذه. تلک د مؤنث لپاره چې ښه لرې وي نو هغه لپاره به تلک هغه، مؤنث لپاره لري. قلم. شباک کړکۍ ته وایي. د کمرو کې چې کومې کړکۍ لګېدلې وي هغې کړکۍ ته شباک وایي. عمود دا ستن ته وایي، ستن یعنې پیلر ته وایي. مونږ ورته ستون هم وایو، اردو کې ورته ستون وایي، مونږ ورته ستن وایو، پیلر هم ورته وایو. لیکن په برنډه کې چې کومې پیلرې لګېدلې وي یا په کمره کې کومې پیلرې لګېدلې وي، ستنې لګېدلې وي، نو هغې ته عمود وایي. سقف ګورئ دا چت دی، بره د کمرې چت دی، نو یو د چت ښکته حصه ده، یو یې بره حصه ده. ټیک شو؟ دا کوم طرف ته چې مونږ دا پکې ځوړندو دغه ښکته طرف ته سقفون د چت لاندې حصه، د ښکته حصه چې کوم ده، د چت ښکته حصه چې پکې مونږ ځوړندو، نو دغې ته سقفون وایي. او د چت بره حصه هغې ته سطحون وایي، چې د پاسه پې خلک ګرځي، بره چت چې د پاسه دی نو هغې ته سطحون وایي. نو د چت بره حصه، د چت برنۍ حصه. حارس څوکیدار ته وایي، یعنی د سکول څوکیدار، د مدرسې څوکیدار، د کور څوکیدار، د ټاون څوکیدار، نو څوکیدار ته حارس وایي. زهرتون ګل ته وایي، ګل هر قسم ګل ته زهره وایي. او چې بیا د ګلاب غټ ګلونه یې هغې ته وردتون وایي. غټ ګلاب، د ګلاب ګل ته وردتون وایي، او عام ګلونه چې څومره دي هغې ته زهرتون وایي.
مسطرتون پیمانه ته وای دا چې کومه پیمانه فوټ ورته وای پیمانه ورته وای مونږ چې په داسې کیدو او سیده کرخه وخو هغه ته مسطره وای او محفظتون چې دا بسته ته وای محفظه نو وقف چې پکاو نو محفظه به وایو او چې وقف نه کوو محفظتون به وایو بسته او موظفه ملازمه نوکره هغه ته وایي مسرورتون ان خوشاله مؤنث د لپاره مسروره راځي مسرورتون او د مذکر د لپاره مسرور راځي مسرور نو دا مسرور چې مسرور دا د مذکر د لپاره راځي او مسروره دا د مؤنث د لپاره راځي نو دا زمونږ د نن ورځې درس په نن درس کې درس السادس اولنې سبق د دې نه مخکې یو 28 نمبر سبق شوی دی خو په هغې کې مونږ دغه لیکلي دا کومه د املا قواعد هغه هم لیکلي او ورسره د الفاظ معنی لیکلي وي په نن درس کې مونږ مفردات وي راتلونکي درس کې انشاءالله مونږ جملو باره کې بحث کوو نو راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام